غلط عمل ته مبتلا کیږي په هغه کې زیات کردار د فقر وي چې انسان په غربت او فقر کې مبتلا شي نو بیا هغه په دې کارونو کې مبتلا کیږي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې وجنه د فقر نه پناه غوښتي دا او صحابه کرامو ته هم دعا کړې ده هغه ته وایي چې تاسو د فقر نه د بچ کېدو دعا کوئ او د ظلم نه د بچ کېدو دعا کوئ چې تاسو په فقر غربت کې مبتلا نشئ بعضی علما دا وایي چې افضل فقر دی خو هغه فقر هغه په یو بل زاویه ورته ګوري هغه خبره د صبر او د تحمل وجه ده یحیی ابن معاذ رحمه الله له یو فیصله راغه هغه فیصله چې ونه هغه د فقر او د غنا په منځ کې وه هغه ورته وایي سبا د قیامت په ورځ باندې به وي تاسو نه تپوس د فقر او د غنا باره کې نه کیږي بلکې تاسو نه چې تپوس کیږي تاسو نه به د صبر او د شکر په بنا باندې کیږي ګورئ